یو کس د بل کس سره امانت یخي وي او یو کال یې پوره شي او غور پسې را نه شي نو دې امانت سره به څه کول غواړي؟ ګوره دې باندې ځان پوهه کړي. یو خو چا امانت ځان سره د ناشنا سړي امانت مږ دی چې تاسو ورسره رسوي ورته نه شئ، ځکه چې دا بیا یو لوی جرم دی، دا بیا ته ځان سره ږدې. اوس کو دغه څیز د خرابېدو نه وي نو بیا خو کېده ځان سره، دې سره خو بیا ته ایس نشي کوي، څنګه چې ویښ کشان به پروت وي. البته کو دا سیز د خرابېدو وي، زه به درته مثال درکړم چې لکه دا سیز وي چې هغه د خرابېدو وي نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې دغه سیز چاله درېمګړي له خیراتي ورکړئ، صدقه وله ورکړئ، خو که هغه مالک یې واپس راغی او هغه بیا وي چې زما سیز بیا به ولته یا هغه سیز ورکړئ یا به چې کوم دی د هغې څه ورکړئ، د هغې به ولله بیا یعنې کوم قیمت وي هغه به ولله ورکړئ. نو د چا امانت هم ځان سره مږ دی چې تاسو یې نه پیژنئ، ځکه چې امانت په هغه شان واپس کوئ څنګه چې تاله درکړې وي، په هغې کې به بلکل اخوا دېخوا نه کوئ. پوه شوئ که نه؟